نو د موسی علیه السلام په زړه کې د الله د لیدو شوق پیدا شو ربي ارینا ما ته به ځان ښیې قال لن تراني ما هرګز نشي لیدی خبرې به مې تورې تاله دا طاقت در کوم چې ته به زما خبرې واورې عام انسان زما خبرې هم نشي اورېدی بعضې خلکو ته الله خپلې خبرې اورولې دي خو الله ورته ډېره اسانتیا پیدا کړې عام سړی زما خبرې هم نشي اورېدی تاله دا طاقت در کوم چې زما خبر اوري ځکه ته پیغمبر یې زما خبرې واورې نو خلکو ته به ورسې لیدل خو دلته سوال نه پیدا کېږي چې ته زما وکړې لن تراني نه الله ما ته به ځان ښیي موسی علیه السلام خو دا ذهن کې و چې د الله کم قدرت طاقت دی دا د بل چا نشته ما له خدای دا طاقت راکولی شي لیکن د الله قانون لن تراني چې موسی علیه السلام ډېر زور لګو چې ما ته ځان وښایه نو الله وی ولکن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف تراني وی داسې وکړه د غر ته زه خپل یو جلک ښیم که غر په ځای ټینګ شو نو بیا تم زما د لیدو طاقت لرلی شي تم ټینګېدی شي او که غر په ځای ټینګ نه شو نو ته به څنګه ټینګ شي زما لیدو غر خو یو طاقت ما ورکړی دی هغه یو پاور دی په ځای ولاړ دی څوک یې ړقولی دی شي غر ته یو جلک ځان خیم که ټینګ شو بیا مې ته ووینې فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا چې کله یو جلک الله پاک غر ته وخو غر ټوکړې ټوکړې شو او په موسی علیه السلام دومره هیبت راغی هغه زلزلې سره هغه ټوکړې کېدو سره هغه جلک لیدو سره چې فورا په ځمکه پرېوت بېهوشه پرېوت مونږ چې واپس راتلو نو مونږ ته هغه کس وی دې ته وایي جبل دکا وی ټوکړې ټوکړې پروتو د انسان عمره تیږې د څاروي عمره د اوښ عمره د چیلي عمره د ګډ عمره ټوکړې د غرونو یو ډېره لامتناهي سلسله ده نه ختمېدو والا د دړې وړې او ټوکړې ټوکړې پروت پیغمبر په دې دنیا کې په دې ځمکه الله نشي لیدلی چې پیغمبر یې نشي لیدلی زو ته به څه ووینو د الله وحی پیغمبر ورته نشي ټینګېدی حضرت عائشه صدیقه فرمایي چې کله به وحی نازله شوه ولقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد سخت یخنی به ولکه جنوري او دسمبر سخت یخنی او وحی به په حضور پاک نازله شوه نو چې ما به وکتل او دا وحی به جدا شو نو ان جبینه لا يتفسد عرقا د تندي نه به د خولې لاندې روانې سخته یخنۍ کې به د حضور پاک نه خولې به دی چې پیغمبر له خدای غټ طاقت ورکړي او په پیغمبرانو کې د حضور پاک ډېر لوی قوت او طاقت دی او حضرت زید ابن ثابت چا چې به وحی د حضور پاک لیکله هغه وی یو ځل وحی نازله شوه او د حضور پاک دارون زما درون د پاسه پروتو وی ما رون له دونه زور راکا کادت فخذی ان تردوا وی قریب و چې زما د پتونې ټوکړې کړې و مات کړې او چې په سورلی به حضور پاک سورو او وحی به نازله شوه نو سورلی به نشو ټینګېدی کې به ناسته او رسول الله مبارک نه به خولې بیدو سره سترګې سرې شوې سترګې مبارکې به سرې شوې رنګ به زیړ شو رګونه به وپړسېدل او غټې غټې ساګانې به حضور پاک اخیستې دومره سخت زور به حضور پاک له ورکاوه الله پاک انسان ته هدایت ورکړي د دقه هدایت لپاره بالذات موږ د خدای د وحی خبرو ته نشو ټینګېدی نه اورېدی شو دویم دا چې د الله لیدې هم نشو نو الله د دې لپاره پیغمبران راولېږي پیغمبرانو له خدای پاک دوه قسمه طاقت ورکړی دی ذاتا پیغمبر کې بشریت پلارې شته مورې شته بچیې شته ډوډۍ خوري بازارونو کې لارو کوڅو کې ګرځي لکه مونږ چې څنګه ګرځو یو بشر خو په بندگانو کې او په بشر کې چې زمونږ کوم جنس دی دقه جنس نه حضور پاک پیدا دی یو کامل شخصیت لیکن بل ولا خدای پاک د روح په اعتبار یو نورانیت ورکړی
اغه نورانیت چې هغه د عام انسان نشته. دا دوه صفت دي. نو په دې یو صفت د الله نه راغشتل کوي، په دې بل صفت بندگانو لور کوي. کوم چې د حضور پاک نورانی صفت ته، لطیف صفت ته، په هغه صفت د الله نه راغشتل کوي. او چې کوم انسانی صفت ته د حضور پاک او بشری صفت ته، نو هغه خو د چارور د پیغمبر، د چا زوی د پیغمبر، د چا پلار دی، د چا خاوند دی، نو بیا خو خلکو سره میلان دی، میل میلاپ دی. نو په هغه حیثیت دی خلکو ته د الله د طرف نه دا وحی ورکوي. نو پیغمبر خدای دی له پیدا کړ چې الله نه راولي او مونږ ته راورسو. اوس به مونږ په ظاهر کې د چا تابعداري کوو؟ مونږ خو په خدای لیدلې نه دی، نه مونږ په پسترګو کې دا طاقت چې مونږ الله وینو، نه خو مونږ خدای مونږ ته وحی را لیږي چې ګنې بالذات مو ته وحی را لیږي. وحی شرعي چې چا ته را لیږي خو پیغمبران خو محدود دي، هر سړی خو پیغمبر نشي کېدی. او نه د پیغمبر علیه السلام نه پس بل پیغمبر شته او نه راغلی دی او نه به راشي. مونږ به ظاهر کې تابعداري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او دا تابعداري د پیغمبر دا د الله تابعداري. ځکه پیغمبر د ځانه په خدای دروغ نشي ویلی. پیغمبر د ګناه نه بالکل محفوظ دی او معصوم دی. نه په ماشوموالي کې د پیغمبرانو نه ګناه شوې ده، او نه د بالغ کېدو نه پس شوې ده، نه د پیغمبرۍ نه مخکې شوې ده، نه د پیغمبرۍ نه وروسته شوې ده. بالکل معصوم دی. نو دا نشي کېدی چې خبره د پیغمبر خپلی او دا د خدای ده. د ده په ژبه هغه شی راځي چې کوم د الله د طرف نه. دام زه نه ویم، قرآن شریف وایي وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. چې کوم شرعي خبرې دي نو په هغې کې دی د ځانه خبرې نشي کولی، دا د ده زړه ته الله وحی راولېږي، نو هغه خپل امت ته بیان کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع شو. چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي، دا په حقیقت کې د چا تابعداري شو؟ د الله. او چې پیغمبر درته وایي دا کار مه کوه، دا د الله حکم دی، خو ژبه د پیغمبر. چې څومره کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي یا کم کارونه کوي، دا ټول د الله د طرف نه دي. نو دا آیت چې مو لوسته اوس دې کې واوره چې اوس سکون اطمینان او خوشحالي به درته میلو شي. الله څه فرمایي؟ قل اوایا د خپلو امتیانو ته دی ای محبوبه، ان کنتم تحبون الله، که تاسو الله سره مینه لرل غواړئ. تاسو دا وایئ چې زمونږ د الله سره ډېره زیاته مینه پیدا شي. هلکه مونږ ټول غواړو چې د الله سره زمونږ مینه پیدا شي. مسلمان چې وي د هغه زړه کې به د خدای مینه. ان کنتم تحبون الله، که الله سره مینه لرل غواړئ او الله خپل محبوب ګرځول غواړئ، نو فتبعوني. دا نه وایي چې فتبعوه، دا نه وایي چې د خدای تابعداري وکړئ، بلکې څه وایي؟ ورته ووایه فتبعوني چې زما تابعداري وکړئ، د حضور پاک تابعداري وکړئ. چې د پیغمبر تابعداري که خدای سره مینه لرل غواړئ، د خدای د مینې نښه څه ده؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري. فتبعوني، زما تابعداري وکړئ. نو چې د پیغمبر سره تابعداري وکړئ، نو دونه به د مینه مضبوطه شي چې بیا به یوازې ستا مینه نه، بیا به الله په تا مین شي. یحببکم الله، الله به در سره مینه وکړي. ویغفر لکم ذنوبکم، ګناه به درته ټوله معاف کړي. والله غفور رحیم، او رب العالمین غفور رحیم دی. الله تعالی به درته ټول ګناهونه الله معاف کړي. یعنې د رسول الله مبارک تابعداري خو څونه د کمال شی شو چې د پیغمبر تابعداري وکړي، نو الله به در سره مینه کوي. دا یوه شوه. یغفر لکم ذنوبکم، ګناه هم درته ټوله بخي. او والله غفور رحیم، مزید رحم کرم هم در باندې کوي. د پیغمبر مبارک تابعداري. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خپل د تابعدارۍ لارې مختلفې ښودلې.
یو لارې دا خوله چې خامخا به دې کې زما تابعداري کوي هغې ته فرض وایي خامخا به د دې نه ځان ساتې هغې ته حرام وایي د هغې مختلف کیفیت دي یو دا دی چې یاره خامخاوالې پکې نشته خو که د پیغمبر تابعداري دې وکړه نو آخرت کې به دله خدای ډېر لوی مقام لري او که دې ونه کړه نو بیا به د قیامت پر ورځ پیغمبر ته ملامت دی بل هغه دی چې د پیغمبر تابعداري وکړه خدای به دله ډېر خیر او ډېر برکت درکړي خیر دی هغې کې درته لږ اجازت درکړی دی که تابعداري دې ونه کړه نو څه ګناه در باندې نشته خو فایده پکې شته زه د هغې یو مثال در کوم چې تاسو پې پیش ډاکټر له چې ته لاړ شي یو سړی د بلډ پریشر مریض وي مثلا یا د شوګر مریض وي ډاکټر هغه ته مختلف قسمه دارو لیکي یو دارو ورته هغه ولیکي چې دا به خامخا خورې ګورې دا به نه پرېږدې که دا دې پرېښوده نو شوګر دې اوچتېږي د زړه اټیک درته کېږي دا دارو به نه پرېږدې دا به ګورې خامخا خورې که غریب یې که مالدار یې که د هر څنګه یې خو دا به خورې که دا دې ونه خوړل بلډ پریشر دې اوچتېږي د سر رګ به دې ښېدي یا پالج به والې دا هغه دارو دي دا ډاکټر کې ولیکل لکه سړی چې فرض کوي فرض دا به خامخا کوي بل یې درته لیکلي چې ګورې مهرباني وکړه خواږه به بالکل بند دي که خواږه دې وخوړل که نه نو بیا دا دارو فایده نه درکوي شوګر دې اوچتېږي خواږه به دې بند دي غوړ به بالکل نه خورې که دې وخوړل دا دارو فایده نه درکوي بلډ پریشر دې نور هم اوچتېږي دا داسې ده لکه شریعت تا ته وایي دا حرام دي ځان ته سات یو بل قسم درته ډاکټر لیکلي هغه وایي دا قسم دارو به خورې که دې پرېښودل مرې نه خو نقصان دې شته دا ورسره وخوره دې سره به د یو پوټې وجود کې طاقت پیدا شي که نه م خورې پروا نشته خیر دې مرې ته نه خو فایده ورکوي ښه مضبوطه فایده ورکوي یو قسم یې لیکلي درته وایي که دردونه دې وي نو دا ګولۍ خورو که دردونه دې نه نو مه خوره اوس که دا روستني ته هم نه خورئ چې د مړه درد ته به ځان ټینګ کو سله ګولۍ خورو نو ډاکټر پې نه خفه کېږي خو چې هغه که مړومبې د بلډ پریشر دې پرېښود نو ډاکټر خفه کېږي بیا ماله مه راځه ته خو ما بدنامې ما شرمې که هغه د شوګر دارو دې پرېښودل نو ډاکټر خفه کېږي ورو چې ته دارو نه خورې ما د څه لپاره راځې دا خو ته ما شرمې هر وایي به چې پلانکي ډاکټر له لاړم دارو یې راته ولیکل او زه ورسره ښه نه شوم دقسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې څیزونه چې موږ ته راکړي دي هغه د فرضو په مرتبه کې دي خامخا به کوې لکه د بلډ پریشر ګولۍ چې خامخا ځینې هغه دي چې خامخا به ترې ځان ساتې که نه ساتې ظالمه مرې لکه چینو نه چې ځان ساتې هغه د حرامو مرتبه دغه ده ځینې هغه دي چې هغې ته سنت وایي سنت مؤکده ورته وایي مضبوط سنت چې رسول الله مبارک په زندګۍ کې ټول عمر کړی دي یو کرت نیمې پرېښې دي دا هغه دی لکه ډاکټر چې تا ته طاقت دارو لیکي چې دا ورسره خوره ګورې که دا ورسره نه خورې یوازې د شوګر او د بلډ پریشر په ګولو کار نه کېږي ما در باندې بلا څیزونه بند کړل چې طاقت دې نه بروت به ګورې مړې دا داسې ده لکه سنت مؤکده چې دي او یو هغه دي چې هغه د دردونو ګولۍ درته ولیکي چې ستا خوښه ده که درد ته درد ټینګولی شي نو بس بیا مه خوره او که نه شي ټینګولی وخوره که اوم د خورې نو ډاکټر درته داسې نه وایي چې دا دې ولې نه دي خوړلی لکه مونږ ته چې الله او رسول مستحب ښودلی فضل ورته وایي فضایل ورته ویل کېږي اوس زما وروڼو صحابو په دې عمل کړی دی په دې ټول په هره درجه کې په عمل کړی فرض خو یې خامخا کړي دي هغې کې خو دویمه خبره نشته سنت مؤکده خو یې خامخا کړي دي هغې کې خو دویمه خبره نشته لیکن چې کم مستحب دي چې هغې کې صحابو ته اختیار ستا خوښه ده کې او کې نه کې هېڅ ملامتیا در باندې نشته که ته نه کې په خدای قسم صحابو عقب کړي الله کمال ته رسول زه به د هغې تاسو له یو څو مثالونه درکړم چې تاسو پې پیش حضور پاک په مکه شریفه کې بیت الله ته ننوت چې کله رسول الله مبارک د مکې نه هجرت کوو د مکې نه ته بیت الله شریف کې دننه کومه کوټه ده او خلک د هغې نه طواف کوي دا خو ډېره مبارکه کوټه ده ډېره برکتي کوټه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ته کنه دا د پیغمبر تلل عجیبه کیفیت
د شپې نه ورغې یو کس دی د هغه نوم عثمان